بغیر د وظیفې نه یو داسې عمل درته ښیم محترم مسلمانانو چې ترقي به کوئ او داسې ترقي به وکئ په هر لحاظ سره. ګوره ترقي یوازې د کاروبار ترقي نه ده، د رزق ترقي نه ده، د روزګار ترقي نه ده. ته چې په هر اعتبار سره یعنې په دنیا کې چې څومره ضرورت دي او څومره د انسان حاجات وي د هغې په ټوله باندې ته د هغې څیز په لوړ باندې روانې دغه د ترقي ویلی کېږي. یعنې د دنیا ټول سهولیت تاسې موجود دي. تا ته خپل محبت میلاو شو، مینه نکاح دې وشوه، دا سهولت شو. ستا بچي شته، دا سهولت شو. تا ته گاړی بیلنس بینک بیلنس شته، دا سهولت دی. یعنی د دنیا چې څومره ضرورت دي او څومره شیزونه دي که نه دا ته ټول په ټوله میلاو شي، دغه د ترقي وایي. ترقي یوازې دا ترقي نه چې بس تا کاروبار روان شو بس دا ترقي ده نه. په هر اعتبار سره چې تا ته یو د الله تعالی نعمتونه میلاو شي دا ترقي ده. دغه ترقۍ دپاره تاسو صرف کور ته د داخلېدو یعنې کور ته د ننوتو په وخت کې 3 اسان کارونه کوئ. اسان وظیفه پکې نشته دی بس چې دا کار وموکو انشاءالله چې دغه ترقي به راته یعنې په د دنیا چې څومره حاجات دي ستاسو دغه ټول په ټوله به راته انشاءالله الله تعالی په یو عمل سره درکوي. خو صرف کور ته د داخلېدو په وخت کې به دا اسان شان عمل تاسو یو فیره دوهرا وهئ او ګران پکې نشته چې بس تاسو وظایف کوئ وروره تسبیح راوالی ویل الله یا درود شریف وایي یا نور څه نه. 3 مختصر اسان ترین کارونه دي بس دا وکئ نو انشاءالله دغه ترقي به راته الله جل شانه په زبردسته طریقه باندې درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي یقینا چې مسافرۍ ډېره ګرانه ده او مسافرۍ ته هغه د عربۍ مقوله ده چې الفراق اشد من الموت، جدایي ده د مرګ نه وي سخته ده د فراق. نو محترم مسلمانانو ټولو مسافر ته د الله تعالی اوږده زندګي د صحت د عافیت د ښکلي روزګار د ښکلي اولاد د ښکلي بیبي نصیب کړي. ستاسو ټولو د الله تعالی ښکلي خاوندان نصیب کړي، ښکلې ښځې د نوجوانانو الله نصیب کړي. الله د خپل محبتونه تاسو ته درکړي. یقینا اکثره زنانه وایي زموږ سره محبت دی یعنی مور مې ولا صرف نه کوي نور مې تمامه رشته کوي. نو دا د الله تعالی محترم مسلمانانو ګوره لومړنی خو دا محبتونه د الله تعالی سره مو تاسو کو بیا هم زړه نه صبرېږي نو د هغې دپاره بیا الله تعالی ته ځان حواله کړو او بهترینه وظیفه هغه دا د محترمو چې الله تعالی ته په سجده باندې سر ږدلی وي الله تعالی نه سیوا همونږ باندې بل څوک نه خفه کېږي. د مور پلار نه د ښځې نه د خاوند نه سیوا رب په مو تاسو خفه کېږي. نو کله چې انسان الله تعالی ته سجده ولګوي او د هغې پورې سر نه چوتي الله چې زه به هغې پورې سر نه چوتوم الله چې زما حاجت ته نه وي پوره کړی. محترم مسلمانانو انشاءالله الله تعالی رحیم دی او الله تعالی په چا ظلم نه کوي بلکې موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم کوو. نو راځو وظیفې طرف ته چې وظیفه یعنی دا عمل کم یو دی چې دې سره د انسان هغه 3 یعنی د انسان ته ترقي میلاویږي. صحیح شو که نه؟ په رزق کې، په عمل کې، په کاروبار کې به ورته وسعت وي، په کور کې برکتونه ترقي به ورته الله تعالی ورځ په ورځ ورکوي. او ترقي یوازې د پیسو ترقي نه ده یا د ځمکو ترقي نه ده. په هر اعتبار سره که تاسو وایي چې موږ کامیابه یو او زمونږ مخ په وړاندې رواني نو انشاءالله دا کار خامخا کوئ. او دا د حدیث خبره ده بلکې د ځان نه دا خبره نه ده. او په روزه کې خبره داسې الله برکت واچي چې مخکې به تا چېرته نه وي کتلی. روزه کې ګوره هر یو څیز داخل دی. په دې خبره اکثر موږ غلط فهمی کي چې روزي بس دې ته صرف وایي روزي ډوډۍ خوړل او څښل، دې ته روزي نه وایي. روزه کې هر یو څیز داخل دی. ښکلې ښځه، ښکلی خاوند، دینداره ښځه، دینداره خاوند، قرضونه ختم، کاروبار روان، ښکلی ګاړی، ښکلی کور، بچي، ښکلې فرسکونه، زندګي دې ته رزق وایي. دې ته احسن رزق وایي. او دا به تاسو ته په دې عمل باندې انشاءالله میلاویږي. نو کوم عمل له محترم مسلمانانو ګوره کور ته هر سړی داخلېږي. صحیح شو که نه؟ داخلېدو مطلب دا کور ته هر سړی نه نوځي. زنانه هم په ورځ کې خامخا یا ګاونډیانو که لاړ شي یا بازار ته لاړ شي، اسپتال ته لاړ شي، هر چاته چې لاړه شي او دا راننوځي کور ته نو دا د هم د عمل کې. او نارینه خو چونکې روزانه ورځ کې 20 پیرې وځي او راننوځي نو هغه د هم د عمل کوي. عمل دا د محترم مسلمانانو
لومبه خدا خبره ده چې سلام به تاسو عام کوي ها سلام د سلامتیا نه د جنت سلامتیا ده ها الله تعالی به په جنت کې په جنتیانو باندې سلام اچي السلام علیکم ها نو چونکه سلام عام کوي سلام سره مینه محبت سیوا کیږي سلام سره نفرتونه ختميږي سلام سره روزي راخکلي کیږي لومبه خو تاسو سلام اچي کو کور کې سوکي هډه راخه د کو سوک نیم اسه سلام اچوي صحیح شو دویم نمبر دا محترم مسلمانان یو پیر صرف درود شریف وای ها یو پیر او ټول نه بهترین درود شریف درود ابراهیمی دی ته چې کور د څنګه نوځي بسم الله الرحمن الرحیم خیخ په مخ کې کړه نوځه او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شرمېږه ما په دنیا په خبرو کې نه شرمېږو لهذا په سلام اچولو کې مه شرمېږه ها هر چاته سلام اچوه یو پیر سلام یو پیر چې درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد درود شریف او یو پیر سورۃ اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یو پیر سلام چول یو پیر درود شریف ویل یو پیر سورۃ اخلاص ویل دا د دوه جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم دا څه دی چې انسان ته به دغه